أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نئے درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ نحل پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 16 آیات نمبر 125 یو آیات ویلے کی گی. اس دے آیات کی اللہ جل جلالہ فرمائی تاسو دا اللہ رب العزت لاری طرف تا اللہ طرف تا جنو آغا خلق را ابلائیں پا حکمت سرا پا خقلی نصیحت سرا او دا دوی سر باسو کڑی پا داسی طریقی چی آغا خقلی او خوی بیشک استا رب جنو آغا پوا دے پای کسانو بانی چی کم دا سمی لاری نچنو آغا اخوید الگمراشون او پا آغا چابانی چی داغوی پا سمالار مندون کری. نو دی آیات کی اللہ جل جلالہ منگتا دا دعوت طریقہ خیم او دا دعوت اہمیت خیم. نو دعوت اللہ جل جلالہ دین طرف تا اللہ طرف تا خلق رابلن دا دا طولنا بہترین او عمدہ کار دیں. ذکر دا اللہ جل جلالہ چی سمر پیغمبران انبیاء علیہ السلام راگلی گلی دی حضرت آدم علیہ السلام نواخلا او دا حضور علیہ السلام پوری. نو تمام انبیاء علیہ السلام دا پا ہر مخلوق کی دا طول خلقنا افضل او اشرف مخلوقی. بیا پا طول انبیاء علیہ السلام کی دا طولنا افضل او اشرف چی دے نو آغا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. نو حضور علیہ السلام تا ہم اللہ جل جلالہ دغا محنت او داور کڑو. نو معلوم دا شولا چی دا اللہ رب العزت طرف ترابلل دا طولنا عمدہ و بہترین کار دیں. اللہ دی منگتا نصیب کی. نو دیو جنوی تاسو اللہ رب العزت طرف تا جنینو آغا خلق رابلے او اللہ پا خپل تعریف ہم کڑے دیں. غالباً سورة سجدہ کے اللہ جل جلالہ فرمائی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ وی دا آغی چانا دا چاوینا چنینو آغا خکے دیشی چی آغا دا اللہ رب العزت طرف تا خلق رابلی او دیوی چیز استاسو پشاند یو عام مسلمان چنینو آغا یما. نو دیکھے ہم اللہ رب العزت وی ادعو الى سبیل ربک اخپل رب طرف تجرینو آغا خلق را ابلا خود اغد را بلن چنینو آغا پسنگ طریقی سرواکا نوی پدری طریقی سرا بالحکمت پا حکمت سرا والموعظت الحسنہ او پخکل نصیحت سرا وجادلهم باللتی ہی احسن او ددی سرا باس اکڑا چنینو آغا پخکل طریقی سرا. ننن زمانگا دو کمزوریانی دی. یو کمزوری زمانگا دانا چی مونگا دعوت چنینو آغا تقریبا مونگا پریخاو دینی. مونگا چنینو آغا امر بالمعروف او نهی عن المنکر چنینو آغا اکثر مونگا کونا او بعض چنینو آغا چرتا امر بالمعروف او نهی عن المنکر مونگا کونو بیا چی کم سنت طریقه را جو آغا مونگا پریخاو دینا جو پا آغا وجه بانی زمانگا خبر چنینو آغا اثر انداز کی گی ہم نا. لیکن مثال په طور کې مونږ په خپل منزل پاسو خو خپل بچی ته دې نه وای چې پاسه مونږ وکا. مونږ په خپل چنانو هغه د شریعت یو حکم منو خو خپل اولاد ته نه وای خپل کور والا ته نه وای چې تو به هم دا حکم منې دا پتا باندې هم لاګو دی. مونږ په خپل چنانو هغه د یو منهی انهو کار نه چې کم نه خدای منع کړل دا غینه په خپل ځان ساتو خو خپل اهل او عیال چنانو هغه نه ساتو. حالن که دا اللہ وینا دا قو انفسکم و اہلیکم النار تاسو اخپل ځان چنینو آغا هم دا جہنم نو ساتی او اخپل اہل چنینو آغا هم دا جہنم نو ساتی دوی بتاسو دا جہنم نو بشکوئی. نو جہنم نو بشکی کی سنگ چی کل والا تو دعوت ورگی تو تا امر بالمعروف او نهی عن المنکر چنینو آغا کی. نن تقریبا امت کے دا فریضہ چنینو آغا ختم دا عمدہ وجہ دا جو ارز تو ارز چنینو آغا گمراہی سے واقعی گی
او گمراهی کوي څوک د امت محمدیه چې دی نو هغه د امت مسلمه اولاد چې دی نو هغه یې کوي او د هغې وجه سره چې مشر چې نو هغه ځان په دقې باندې چې نو هغه کافي ګڼلی دی چې بس زه په خپله مزګزار یم زه دیندار یم او زما مزګزاري او زما دینداري چې دی نو هغه دا کافي او شافي ده. زمونږ په معاشره کې چې دا څومره رسم رواج او څومره قصې کوي دا خو د بل ځای نه دی له څوک نه دي راغلي خو هم زما او ستا معاشره او زما او ستا خلک چې دی نو هغه یې کوي که نه. نو دې وجې نه الله رب العزت وی ادعو الی سبیل ربک تو دا خپل رب طرف ته چې نو هغه خلک را وبله خو څنګه نو حکمت سره یو خو دغه کمی دی. دویم موږ سنت طریقې نه چې نو هغه لا خبرو او خیال کړی زه اکثر جمعې بیان کې دا خبره کوم په دویمه دریمه جمعه پې کې زه دا چې هغه یاد دهاني لازمي کوم زم د حضور سیرت ګورئ نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت ګورئ دې انسان ته چې څه دي هغه ټول د حضور علیه الصلاۃ والسلام په اتباع کې دي خو نن موږ د خپل د پیغمبر د سیرت نه دومره لرې یو چې د حد نه سیوا نو باید کې اولنې ټکې چې الله ذکر کو بالحکمه په حکمت سره را وبله. اوس د حکمت نه مراد سره معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب رحمه الله لیکلی دی او که چا سره یې ځان وګورئ په دې ځای کې چې په دې یو آیات باندې د هغه 13 صفحې چې نو هغه بحث کړی دی بهترین دومره په ښکلي انداز چې نو هغه یې حل کړی دی بندو ته حیران چې نو هغه پاتې شي. دا زه چې کم ذکر کوم دا اوس د څو تفاسیر چې نو هغه دا د خلاصه ده اس یا مختصر نو دلته چې نو هغه تفصیلي دی بیا ځان له کتلی شي. نو د حکمت نه مراد هغه طریقې دعوت ده چې په هغې کې د مخاطب د احوال د هغه د حالاتو چې نو هغه رعایت وکړی شي چې دی چې نو هغه په کم حالت څنګه دی او بیا داسې تدبیر چې نو هغه اختیار کړی شي چې د هغه په اړه باندې هغه اثر انداز شي. نو دې ته ویلی کېږي حکمت چې دعوت په طریقه داسې اختیار کړي چې په هغې کې د مخاطب چاله چې تو دعوت ورکې د هغه د احوال چې نو هغه رعایت وکړی شي او بیا په داسې طریقه او داسې تدبیر اختیار کې چې ستا دا خبره د هغه باندې اثر انداز هم شي. لکه مثال په طور کې اوس سهار تا بچې مانځله پاسولو او تو د هغه لور ده یا زوی دی د هغوی کمره ده او تا چې جړق شو ورله دې لت ورکړله او ور دې پسې په تیزه کولاو کو دننه پسې ننوتې پاسې مانځه ټایم دی حکمت نه دی ده. حکمت طریقه چې نو هغه نه ده ستا دا دعوت په هغه باندې اثر انداز کېدی نه شي دا الټه چې نو هغه نفرت یي یو ورځ به راباندې ځان ننګره کړي بله ورځ به وایي چې نه یې کوم کفر ته به یې ورسوي. حکمت څه دی تو ورته ور وډبه بیا ورته ووایه بچیه اوبه مې دله ښودې دي اوبه تودې دي پاسه چې نو هغه مونځ وکړه مانځه ټایم چې نو هغه پوره دی ټایم چې نو هغه لږ دی تو دې رالې چې ما ته مونځ وکړل واپس رالې که نه یې کړی چې بیا ورته چې نو هغه یاد دهاني وکړه بیا داسې رویه اختیار کړه چې ده ونه کړو ځان دې خفه کړه چې دی پوه شي چې او زما د پلار زما د مور زما نه په دې کار باندې خفه ده اثر به کوي. نو حکمت دقې ته ویلی کېږي. دویم الله وی والموعظة الحسنه او په ښکلې نصیحت سره خیرخواهۍ سره او همدردۍ جذبې سره چې نو هغه ورله دعوت ورکړه یعنې داسې عنوان چې نو هغه داسې وکړه چې بالکل نرم وي په نرم لهجې سره په داسې انداز سره وکړي چې د هغه چې نو هغه پکې دغه ونه شي دل ازاري چې نو هغه یې ونه شي د هغه په ذات باندې چې نو هغه رد ونه شي. نو اکثر موږ چې خبره کوو یا دعوت ورکوو نو په داسې انداز باندې چې نو هغه وایو چې مخاطب وایي که صدا ما پسین خطر بل څه کار یې نشتی. نو داسې نه په داسې نصیحت په داسې خیرخواهۍ سره چې نو هغه په دغه جذبې سره چې نو هغه دعوت ورکړي چې ستا رویه بالکل نرم وي د هغې کې توهین امیز خبرې چې نو هغه نه وي چې د بل انسان چې نو هغه پکې توهین کېږي توهین امیز خبرې چې نو هغه به نه وي. وجادلهم بالتي هي احسن او په ښکلې طریقې چې نو که چېرته دی پوه نه شي یا د ده په اړه کې څه شک و شبهات چې نو هغه وي او دغه شک و شبهات چې نو هغه لرې کوي نو په داسې ښکلې دلایلو سره چې نو هغه ته پوه کړي چې قرآن نه بیا د احادیثو نه بیا ائمه کرام نه د هغوی د اقوالو باندې چې نو هغه ته پوه کړي چې دی دا خبره واخلي چې او واقعي دا خود حق او سچ خبره ده. نو بیا وی په دې طریقې تاسو دعوت وکړئ دا به چې نو کار امد شي. بیا چې نو هغه حضرات لیکلی دي چې دلته چې نو هغه بالحکمه نو د دې نه چې نو دعوت 3 طریقې دي
یو دعوت بالحکمت دی، یو دعوت بل چې نو هغه موعظه الحسنه دی، او دریم چې نو هغه دعوت بالمجادله الحسنه دی. نو دعوت بالحکمت دا د علماء اهل علم او اهل فهم سره خاص دی، چې اهل علم او اهل فهم ته دوی ته به چې نو هغه په حکمت باندې چې نو هغه دعوت ورکړي. او دویم چې نو هغه والموعظه الحسنه، نو دعوت چې نو هغه بالموعظه الحسنه دا د عوامو سره چې نو هغه خاص ده. دا هغه ته په خیرخواهۍ باندې چې نو هغه خبره کوي، دا هغه سره به همدردۍ باندې چې نو هغه خبره کوي. او دریم چې نو هغه سره دعوت وجادلهم بالتي هي احسن، نو دا هغه چې نو هغه مجادله ده، مجادله بالتي هي احسن دا چې نو هغه د آی کسانو ده چې دا هغه کې عناد وي، هټ درمی پکې، یا دغه شک او شبهات چې نه نو هغه، نو دغه سړی دغه شک او شبهات د چې نو هغه په خپلې طریقې سره چې نو هغه لري کې. لکه مثال په تور کې وجادلهم بالتي هي احسن، نو دې کې نو امام اهل سنت دې نو امام سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله دا خپل چې نو هغه یو قصې ذکر کړل، دا غوې چې نو هغه په دغه کې ومه د پنجاب کې کولازي د مان اوس نو مېزو نو هغه به زو آلتي پنجاب کې نو هغه امام او آلتي دغه زی کوکړ وتوي د هغه کالج کې نو هغه زو استاد ومه. نو پاره کې تقریبا په کلاس کې 500 کسان بو سلويخ کاله په کې ماچ نه نو هغه د قران پاک درس ور کړو، 20-22 هزار کسان د نو هغه په کې ما ویلو. نو کله چې ما د هغه له دغه درس ور کولو د قول نو یو ورځ نو هغه ما باس وکړلو، نو ما په ګیره باندې نو هغه باس وکړو چې ګوره زمونږ عوام خلکو په ذهن کې دا خبره چې نو هغه کې ناستلې ده چې ګیره پرې خودل سنت دی، حالن کې دا خطا ده. ګیره پرې خودل سنت نه دی، ګیره پرې خودل دا واجب دی. او بیا واجب چې نو هغه دا پرې نو هغه د عملی طور باندې د فرض فشانتی وي، واجب عملی طور باندې د فرض په شانتي. لکه مثال په تور کې وتر دی، نو 3 رکعات وتر څنګه چې د فرض قضا دي سي د وتر هم قضا ده کنه، څنګه چې فرض چې نو هغه کفاره ده د سي د وتر هم کفاره ده کنه، څنګه چې په فرض په پرې خودو سړی ګناګاری کې نو د سي په وتر په پرې خودو هم سړی ګناګاری کې کنه. نو دغه شان د عملی وتر واجب چې نو هغه واجب د عملی طور باندې چې نو هغه د فرض په شانتي، خو صرف دای چې د قطعی دلالت او قطعی ثبوت نه کې چې د انکار وکړو نو کافر کیږي نه، بس دغه یو فرق پکې راځي. نو بهرحال ویماوي چې نو هغه سره ګیره پرې خودل دا واجب دی. نو چې ما د سیو ویني زمونږ د کالج یو پرنسپل را پاسې درم، پرنسپل هم ناسولو نور کسانو نو پای کې یو کس را پاسې نو پاستا ځان کې څوک به نو هغه ماته چې حضرت دا ګیره پرې خودل دا خلاف فطرت دی، او خلاف فطرت شي چې نو هغه واجب نشي کېدی. نو ما ورته چې ګیره پرې خودل څنګه خلاف فطرت دی؟ نو هغه چې دا خلاف فطرت په دې طریقې سره دی چې کله مونږ پیدا شو نو زمونږ ګیره نه وه، نو چې کله زمونږ پیدا شو زمونږ ګیره نه وه، نو اوس چې مونږ لوی شو ګیره راله نو په کار ده چې دا اوس هم لري شي چې د خپل فطرت مطابق شي. نو اوس ګمونږ چې مونږ ورته چې ستا د هغه داسې زه د قرآن حدیث یم د هغه کوم او زه مړه ورک شه او خدای دې کافر د دنیا تېر کړه، هغې نه وجادلهم بالتي هي احسن. ما ورته چې صحیح ده، آپ کی بات بالکل درست ہے. مونږ چې کله پیدا شو زم په خوله کې غاښ نه و، دا ټول غاښونه دې مات کړه ځکه چې نو دا خلاف فطرت دی، فطرت چې نو هغه ستا داسې نه دی. بیا ما ورته چې مونږ چې کله پیدا شو تا به په یو خس پیالۍ په یو باندې گزاره کوله، ته چې اوس دا 2 کمندې خورې نو دا به نه خورې، خلاف فطرت کار چې دی نو هغه مه کوه، دا چې نو خلاف فطرت دی. کله چې تو پیدا شولې نو تا به چې څه غوښتل یا د خپل تکلیف اظهار به دې کو نو تا به جړل، اوس ته چې دا کمې خبرې کې نو دا به نه کې دا خلاف فطرت دی. ویدې سي ما ته ډېر شي خبرې چې نو هغه کېښودلې، نو هغه کالج څومره کسان چې ټول په خندا شول او د هغوی چې مولوي صاحب واقعي بهتر موضوع چې هغه د خپل خبرې نه سړی چې نو هغه توبهګار شو. نو ځکه الله وی وجادلهم بالتي هي احسن، که د یو سړی په لړه کې څه شک او شکوک وي، شبهات وي، نو تو به د هغه لرې کې په ښکلې طریقې سره چې دی مطمئن او پوه شي. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله،
اوس الله وی په دغه طریقې په دې اسلوب چې کله تا دعوت ورکو نو دا به اثر انداز کیږي خو لازمي نه ده چې هر خبره ستا اثر انداز هم شي بعضې خبره به داسې وي چې خیرخواهي به پکې وي د سنت طریقې مطابق به هم وي تو به چې دعوت چې کم آداب او اصول ني په هغه ټولو آداب او اصول به وکړي خو مخې ته مخاطب چې دی نو هغه به یا د الله د غضب نیولی دومره به د خدای د رحمت نه لرې شوي چې په هغه به اثر نه کوي یا به د هغه په اړه کې چې نو هغه یو اناد او ضد به جو ځکه به چې نو هغه نه کوي یا به چې نو هغه بل یو څه وجهي خو به ده به اثر نه کوي نو چې کله اثر نه کوي نو تو به خپل کار پرېږدې هم نه او تو به په دې خپله خبره باندې ستومانه کېږي هم نه نو ځکه الله وی ان ربک هو اعلم بمن ضل که ستا رب چې نو هغه ډېر ښه پوهه دی په هغه چا باندې چې کم ګمراه شو یعنی تا دا ټول خپل چې نو صلاحیت استعمال کو او بیا هم دا چې نو هغه خبره نه مني نو الله وی وېزو په دغه ګمراه باندې ډېر ښه پوهیم چې دی ولې ګمراه دی ان سبیله تو به خپل کار نه پرېږدې تو خپل چې نو هغه ترتیب جاری ساته وهو عالم او هغه ښه پوهېږي چې نو هغه بالمهتدین په هغه چې د هغه په سمه لار باندې دي سمه لار چې دی نو هغه موندونکي دي الله دې موږ په سمه لار روان کړي ادعو دعوت ورکړه الى سبیل ربک د خپل رب د لارې طرف ته بالحکمت په حکمت سره والموعظة الحسنة او په نصیحت خسره وجادلهم او باس کړه د دوی سره بالتي په داسې طریقه هي احسن چې هغه ښه ان ربک بېشکه ستا رب هو اعلم هغه ښه پوهېږي بمن په هغه چا ضل چې ګمراه شو عن سبیله د هغه د لارې نه وهو او هغه اعلم ښه پوهېږي بالمهتدین په سمه لار موندونکو